بزان ملامت ایمل پاکستان تحریک انصاف یو سپایی ما نگیرو شملورو بہادرو د پاکستان تحریک انصاف ٹیگرانو د امام انقلاب موریدانو نیکی هلیو پیرزونی میں امنی سپنگیرو شملورو بہادرو د پاکستان پیپل پارٹی جیالو د شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب موریدانو نیکی ہلے و احترامات میں امنی زبزان ملامت ایمل او چی دا عمران خان پنامزان نسی دی دا دین خدا چی مردار شی سڑے او چی دا شہید ذوالفقار علی بھٹو پنامزان نسی دی دا دین خدا چی مردار شی سڑے زبزان ملامت ایمل امام انقلاب خودنن تاسو ته خراج تحسین پیش کوم چې تاسو هغه عظیم خلک چې تاسو لیډر هم هیره ده هم هیرو ده پخوا به د سیاستدان زوی راپاڅېدو نه هغه به په سټیج تقریر کولو نن زما په شان یو ادنا درجې انسان هم په سټیج باندې تقریر کوي نو د دې نه ګټه د خوشحالۍ خبره کم ده اولالیا ته د عمران خان ګټو زه به دلاول ګټم زه په ځان ملامت ایمل ځان به ترې لوګی کړم ستا یادونه خپل ارمان ګټم ملګرو وایي ځان به ترې لوګی کړم ستا یادونه خپل ارمان ګټم اولالیا ته د باچا خان ګټو زه به عمران خان ګټم او وایي ځان به ترې لوګی کړم ستا یادونه خپل ارمان ګټم ځان به ترې لوګی کړم ستا یادونه خپل ارمان ګټم اولالیا ته د عمران خان ګټو زه به بلاول ګټم زه په ځان ملامت ایمل کوم ملګري چې نن زموږ سره په پاکستان تحریک انصاف کې شامل شو په دې پنډال کې زموږ سره شامل شو نو دوی ته زه د خپل طرفه او د خپلو مشرانو د طرفه خراج تحسین پیش کوم او یقینا تاسو د داد قابل یئ چې تاسو نن په پاکستان تحریک انصاف کې شمولیت وکړو ځکه چې دا د حق پرستو پارټي ده دا د علماو پارټي ده دا د غریبانانو پارټي ده نو تاسو به انشاءالله په دې خپله فیصله باندې ټول عمر خوشحاله یئ خو د دې نه وړاندې دا کوم ملګري چې زموږ سره نن په پیپل پارټي کې شامل شو یقینا زه تاسو ته د خپل طرفه د خپلو مشرانو له طرفه خراج تحسین پیش کوم ځکه چې دا پارټي د علماو پارټي ده دا پارټي د غریبانانو پارټي ده دا پارټي د حق پرستو پارټي ده او دا پارټي د شهید ذوالفقار علی بھٹو صاحب پارټي ده نو زه نن تاسو ته خراج تحسین پیش کوم او انشاءالله زه تاسو ته دا باور درکوم چې تاسو به په خپله فیصله باندې ټول عمر خوشحاله یې انشاءالله که په ځان ملامت ایمل زیات ځان ته ملامت ایمنو نن خو ډېر زیات خوشحاله هم یمه او خفه هم یمه د اویاو کالو نه دا ملک قاتلانو په لاس ورغلی دی دا ملک د غلو په لاس ورغلی دی دا ملک د جاهلانو په لاس ورغلی دی دا ملک د ډاکوانو په لاس ورغلی دی نو یارونو اوس چاله لاړ شو چاته فریاد وکړو او چاته سوال وکړو او د چا په در کې وجاړو تاسو ته وایم چې دې خلکو خو اویا کاله توکه کړو کله د کتاب په نوم کله د ټوټۍ په نوم کله د یو څه کله د بل څه خو دا ځل به ورته راسترګې داسې کوئ ګورئ چې مات یې نه کوي نن خو ډېر زیات خوشحاله هم یمه او خفه هم یمه زه په ځان ملامت ایمل